وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے د ایمان خاوندانو د اللہ نه ویریږئ، وکونوا مع الصادقین او د رښتینو خلقو سره ملګري شئ. نو دوه کاره چې وکړې دا به د نجات ذریعه ګرځي. یو د الله نه یره، عبادات با پورا کئی دا اللہ نبا یریگی. خو وکونو مع الصادقین، دا رشتین و خلق سر بمرگتیاب کئی، صحبت بم اختیاری دا رشتین خلق. رشتین خلق سو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی: علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. پتاسو لازم دی زما سنت او سنت د خلفای راشدین، زما او زما د صحابه په لار باندې روان شو. نن سبا ټول خلق یو د ټینشن شکار دی. په کومه لار باندې روان شم، کومه لار به د نجاتي، په چا پسې لاړ شم. یو صفا لار را ته پکار د چې زه په هغې لار روان شم، کومه لار پسې لاړ شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی: خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم. په ټولو لارو کې بهترین لار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار. بس پیغمبر پس روان شو، صحابه پس روان شو. دا لار کلک اونیس، دا لار سیدہ لار دا. اخوا دیخوا مگرزا. خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اغا لار دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لار دا. پکم لار باندې چې صحابه کرام تلیو، پکم لار چې صحابه کرام بیعت کړو، او په کومه لار چې صحابه تلیو په هغه لار باندې ځه. نبی علیہ السلام فرمائی: اصحابی کالنجوم. زما صحابه په منزله د ستورو دي. ما تاسو ته ستوري وشیندل. بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. په کم ستوري پسې چې لاړئ نو په هدایت پئ. نه به ګمراه کېږئ چې په کم ستوري پسې ځئ. بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. دا ستوری می در تو چنگل پا دی ستورو پسی زی. اغا اللہ دنیا کی ستوری اگرزول چه کم صحابه کرام، اغا صحابه کرام
چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار باندې لاړل د امام الانبیاء په لار لاړو الله ورته دنیا کې زیری راولېږل لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره بس دنیا کې پې د جنت زیری رالل ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه رضی الله عنهم دنیا کې پې د جنت زیری رالل دنیا کې ورته د جنت خوش خبره واورول شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحبت اختیار کو صحبت بنیادی شیز دیخا د الله نه به یریږي عبادت به کوي خو د نیکانو خلقو صحبت ته به ځي د نیکانو خلقو مجلس په اختیاری لکه صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحبت باندې کم ځای ته ورسېدل د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه نه چا تپوس وی معاویه رضی الله تعالی عنه بهتر دی او کو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه بهتر دی وی دې کې کم یو غوره دی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې دی دا تابعی دی خاص صحابی نه دی خود ته عمر ثانی وایي ښه د په دنیا داسې حکومت کړی دی د صحابو نه پس چې د ټولې دنیا د حکمرانانو چې د ټولې دنیا د حکمرانانو انصاف یو طرف تشي او د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه انصاف بل طرف تشي دا ورته نه رسي د صحابو نه پسې داسې عدالت داسې حکومت یې کړی دی او داسې انصاف یې په مخ د ځمکه قایم کړی چې نن عمر نوم عمر ثانی مشهور دی په دنیا کې په عمر ثانی چلیږي ستا به څه انصاف یو د نن دور به څه انصافي د انصاف چل د خلقو د عمر ابن عبدالعزیز نه زده کړی وی چې انصاف څه ته وایي نو د ده نه تپوسو شوې دا عمر ابن عبدالعزیز غوره دی کو معاویه رضی الله تعالی عنه غوره دی خو معاویه رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام صحابي دی پیغمبري لیدلی دی په نبی علیہ السلام ایمان راوړی د نبی علیہ السلام سره ناس پاس دی او عمر ابن عبدالعزیز نبی علیہ السلام نه دی لیدلی وی دی کې کم یو غوره دی نو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه په جړاش ورته وی ته د دې دواړو موازنه کوي ته د عمر ابن عبدالعزیز موازنه د معاویه رضی الله تعالی عنہ سره کوي هغه صحابي دی وی معاویه رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام سره جهاد لتلی دی په کم اس باندې تلی دی او د هغې اس د خپې نه دوړه الوتې ده او د اس په سپینګمه کې دوړه لګېدلې ده وی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا د معاویه رضی الله تعالی عنہ د اس په سپینګمه کې چې کومه دوړه لګېدلې د هغې ته هم نه رسېږي ځکه هغه صحابي دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین د پیغمبر سره یو ځای ناست وکړه نبی علیہ السلام یې لیدی دی که نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحبت چې چا اختیار کړی هغې ته صحابه وایي د ټولې دنیا اولیاء د یو صحابي د پیزار دوړي ته هم نه رسي خاص صحابه هغې صحابو کې یو صحابي عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ چې عثمان رضی الله تعالی عنہ چې په دې ذوالحجې په میاشت کې په 18 ذوالحجه باندې شهید شوی نن 14 ذوالحجه ده او په 13 ذوالحجه باندې عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت جام اس کو د دنیا نه لاړ دنیا نه شهید لاړ صحابه نورم شهیدان دي خود د شهادت گواهی نبی علیہ السلام په خپل ورکړي واخه ورځ نبی علیہ السلام د احد په غر ولاړو د احد غر دسی اوسنډېدو نبی علیہ السلام احد غر ته وی ودرېږه ته ولې سنډېږي
علیک نبی پتا خو نبی د الله ولاړ دی ځان یادو و صدیق یو در باندې ابو بکر صدیق ولاړ دی و شهیدان او دو در باندې شهیدان ولاړ دي یو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او بل عثمان رضی الله نبی علیہ السلام لا ژوندې دی احد غر ته وی پتا شهید ولاړ دی پتا شهید ولاړ دی ښه په 18 ذی الحجه باندې شهید شو 12 ورځې کم 12 کالی حکمرانی کړې وه ښه 12 ورځې کم 12 کاله په مخ د ځمکې خلافت او حکمرانی او د قوم مشري کړې وه ښه عثمان رضی الله تعالی عنه چې وفات کېدو نو عمر 88 سالو اتیا کالو په عمر کې د دنیا نه لاړ او 12 ورځې کم 12 کالې حکومت کړی و ښه او لقب ذو النورین ذو الهجرتین به ورتم وي او ذو النورین به ورتم وي ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یولور رقیہ رضی الله تعالی عنها دا د هغه په نکاح کې دا وفات شوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ول بل لور ورکړله چې دا غینم کلثوم رضی الله تعالی عنها دا دولونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وی دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې راغلی چې بیا اغم وفات شولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل که زما بل لور وینو اغم عثمان ته په نکاح کوله رضی الله تعالی عنہ دا یو خصوصیت چې د نبی علیہ السلام دولونه د په نکاح کې راغلی وي دولونه د امام الانبیاء د عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې راغلی وي الله ډیر لوی شان ورکړو د حیا غرو عثمان رضی الله تعالی عنہ او باغیانو چې شهید کو ډیر په بے دردۍ باندې شهید کړو ډیر په بے دردۍ عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کو اول تینا محاصره کړی دا خوراک څخه کې په بند کړی دی او سورځي او داغی نه پسې بیا شهید کړي هغه د شهادت جام سکیو د دنیا نزی هغه صحابي چې د امام الانبیاء دولونه په واده ډیر لوی د منقبت صحابي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیه په موقع باندې د مذاکرات لولې تکله تورشه مذاکرات وکړه د نبی علیہ السلام قاصد شو وی دی با دیر پا دیر خوشحالو چی رسول اللہ زد رسول قاصد ما نبی علیہ السلام دا اللہ قاصد دے و زد نبی علیہ السلام قاصد ما نو رسول اللہ قاصد دا رسول دا اللہ پا دی با دیر خوشحالو وی نبی علیہ السلام دا اللہ قاصد دے و زد امام الانبیاء قاصد دے نبی علیہ السلام مذاکرات لولے ورشته مذاکرات دې کې دلته خبره مشهوره شوله افواه خوره شوله وی عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړی صحابه کرام راضی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاس کې لاس کې دیو بیعت کوي د نبی علیہ السلام پلاس دا سه لاس پلاس کې ورکی دی بیعت ته بیعت علی الجهاد ویلې کیږي بیعت علی الجهاد او کو صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاس باندې صحابه کرام بیعت علی الجهاد کو چې کله د عثمان رضی الله تعالی عنہ نمبر راغی یو صحابي براتو لاس په پلاس کې خود عثمان رضی الله تعالی عنہ کو نشتا غ نبی علیہ السلام مذاکرات لګلې چې کله د نمبر راغی بعضی قمقل ناپو خلق وی بیعت رضوان چې کېدو نو عثمان رضی الله تعالی عنہ پکې نو مونږ وایو قمقله دا بیعت رضوان خوش شوی د عثمان رضی الله تعالی عنہ د وجره چې د شهادت خبر خورش بل چې کله د نمبر راغی صحابه کرام خو خپل لاسونه د نبی علیہ السلام پلاس کې خودل او چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ نمبر راغی
نبی علیہ السلام صحابو ته وی که عثمان ژوندی وي که نه که عثمان ژوندی نو دا د عثمان لاس شو دا زما لاس دی که عثمان ژوندی نو عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لاس زما په لاس کې کېښود نبی علیہ السلام خپل لاس ته د عثمان رضی الله تعالی عنہ لاس وی او هغه لاس یې ورله په لاس کې کېښود دومره لویه خوش قسمتي چې نبی علیہ السلام وی دا د عثمان لاس دی او دا زما لاس دی هغه لاس یې د نبی علیہ السلام په لاس کې کېښود او بیعت علی الجهاد یې وکړو چې کله دا بیعت صحابه کرامو کو اسمان نه وحی راغله لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره په تحقیق سره رضا شو الله پاک د هغې صحابهونه چې کله ستا سره بیعت کو د ونې د لاندې الله ترې نه رضا شو رب العالمین د رضایۍ سرټیفیکیټ ورک چې کومو صحابه کرامو ستا سره د ونې د لاندې بیعت دغې ته بیعت رضوان ویلی کی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپله صحابو ته وی اے صحابو لکل نبی رفیق لکل نبی رفیق د هر نبی ملګری د هر نبی یو ملګری ورفیق یو زما ملګری یعنی فی الجنت په جنت کې عثمان زما ملګری به په جنت کې عثمانی ښه رضی الله تعالی عنہ عثمان به په جنت کې زما ملګری نبی علیہ السلام صحابه ته وی د هر نبی ملګری او زما ملګری به جنت کې عثمان ته به جنت کې زما ملګری روایاتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ملاس دا پنډی ښکاره وه پنډی ښکاره وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس مطلب د دې نه دا دی چې بے تکلف ناس بعضې وخت کې سړی بے تکلف ناستو کې لکه بعضې روایتو کې راځي پنډی ښکاره وه بعضو کې راځي ورون ښکاره وه نو دې مطلب دا نه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورون مبارک ښکاره و ځکه ورون عورت دی خو د دې معنی دا ده چې نبی علیہ السلام بے تکلف ناسو بعضې وخت کې سړی داسې بے تکلف غونته کیني بے تکلف ناسو نبی علیہ السلام نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راښکاره شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په هغې حال باندې ناست دی کې عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راښکاره شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په هغې حال باندې ناست دی کې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راښکاره شو چې را مخامخ شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را پاسې ځان برابر کو هغه بے تکلفه هغه ناسته ختم کړله صحیح کې ناست بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ورته فرمائی وی دا الله حبیبه دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نه دی حیا نه کول دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نه دی حیا نه کول او چې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راغی نو تا حیا وکړله نبی علیہ السلام ورته فرمائی بی بی عائشہ زب څنګه حیا نه کوم د هغې صحابي نه چې د هغه نه ملایک حیا کوي عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نه خو ملائک حیا یو موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدل ښه د عثمان رضی الله تعالی عنہ د سیدا زیخ کاریدو د سینه ښکاره وه ملائک زر شاته شو دسی ملائک شاته شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله تعالی عنہ ته عثمان سینه پټک هغه سینه پټ کړله ملائک بیا را مخې ته شو نبی علیہ السلام ته تپوس کې وی ولې وی د عثمان سینه ښکارېدله مونږ حیا کوله مونږ واپس الله اکبر داسې د حیات دور وخه داسې د حیات دور داسې د حیات دور ډیر د پاک دامنۍ دور ډیر د پاک دامنۍ او د حیات دور چې سینه یې ښکارېدله ملائک شاته شوي د عثمان سینه ښکاري رضی الله تعالی عنه چې سینه یې پټه کړله ملائک بیا را مخې ته شو عثمان سینه پټه کړله رضی الله تعالی حیا ډیر لوی صفت دی ډیر لوی صفت ډیر لوی صفت علماو کتابونو لیکلی دي مشکات شریف شرح کې لیکلی دي
وی کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت علی الاسلام کو، بیعت علی الاسلام چې کو، چې کم لاسې د نبی علیہ السلام سره هغې وخت کې مسه کړی د مرګه پورې هغه لاس بیا خپل شرمګاله نه وروړی ښه، دومره د حیا نه ډک ښه، دومره د حیا نه ډک، دومره حیا و په عثمان رضی الله تعالی عنه. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حیا دا خالو چې څومره ژوند زمونږ تیر شوی دی زما او د نبی کریم صلی الله علیه ما په زندګۍ کې د نبی علیہ السلام عورت نه دی لیدلی او نبی علیہ السلام زما عورت په ټول ژوند کې مونږ د یو بل عورت چرته نه دی لیدلی، مونږ عورت چرته نه دی لیدلی. ډیر د حیا او د پاک دامنۍ دور، ډیر حیا به پکې پرته وه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه علی رضی الله تعالی عنه ته وی ستا د لور سره نکاح کړو په دې بنیاد چې دا د نبی علیہ السلام خاندان دی، زما به دې سره رشته وشي. هغه ورته زه به خپل لور درولېږم، که ته خو جایز دی په شریعت کې یو نظر چې رشته کوي ته به یې ووینې. هغه وی ټیک ده. چې کله خپل لور ولیږله نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حیا د وجې نه د هغې خپو ته ګوري، بره ورته نشي کتلی. خو هغې کې هم داسې حیا وه چې کور ته رالله. علي رضی الله تعالی عنہ ته وی که عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفه نه وی نو ما به ترې سترګې ایستلې وي. ولې؟ وی نن یې زما خپو ته کتل. وی دا هغه ته اجازت و، دا ته ما د رشتې دپاره لیږلې وي، هغه تا سره رشته کول. خو هغه ډېر حیادار دی، هغه تا ته مخ ته نشو کتلی، هغه تا ته مخ ته نشو کتلی ځکه یې درته خپو ته کتل. حیا ډېر لوی صفت دی، حیا ډېر لوی صفت دی. نن سبا حیا ختمېدو واله ده او د دې موبایل د لاسه حیا ختمېدو واله، د دې موبایل د لاسه به حیا ختمېږي. بس رو حیا ورکېدو واله، بس چې واړه موبایل وګوري او ټیک ټاک یې وګوري، د زنانه وجود وګوري، او دا ماشوم بیا کور کې د مور سره ژوند کوي او د خور سره ژوند کوي، دی به څنګه نظر دی خور ته اوچتی، دی به څنګه نظر دی مور ته اوچتی. خو حیا ختمه شوله. دلته هغه تصویر ګوري او دلته بیا په کور کې ژوند تیری. په کار دا و چې دې کور کې بیا ژوند هم نه وی تیر کړی. ډېر ښکلی د حیا او د پاک دامنۍ یو دور و. بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ د حیا یو مثال و، مثال د حیا یو مثال دنیا ته رب العالمین ورکړی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاګرد حیا ختمیږي. دی موبایلونه لږ احتراز وکړه. تاسو به لیدي وخت پر وخت د پلار قدر رو کبیږي، ښه د پلار قدر رو دا حیا ورکیږي، بچی نه حیا ختمیږي. کله ناکله بچی پلار کې دا کټ کې د پلار نه بره ناسي، ښه او اکثر پلار غلی او بچی لیږي خبرې کوي، ښه دا حیا ختمه شول. حیا په ختمېدو ده، بس حیا لاړه. حیا په ختمېدو د رورو تمیز ورکش، تمیز ورکش. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس سره بل کس ولید، وی دا دې څه دی؟ وی دا مې پلار دی. وی پلار دی دی؟ وی آو. وی پلار کې تی مخکې مه ځه او مخکې تی کینم مخه او په نوم باندې هم مرابله ښه، په نوم یې مرابله. پلار کې تی نه مخکې مه ځه، مخکې تی نه کینم ځکه چې دا ستا پلار. یو کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس تینه کې وی د الله حبیبه سخته ګرمي وه، سخته ګرمي، او ما خپله مور په اوږه واغستله او 6 میله مې مور ووړله، 6 میله مې مور په اوږه باندې ووړله او په داسې سخته شګلنه ځمکه باندې روان ومه، داسې سخته ګرمي وه او زه پې خپیاب له خپې روان وم، مور مې په اوږه اغستې وه. وی دومره سخته ګرمي وه، دا ځمکه دومره سخته وه، ګرمه وه چې که چرې چا د غوښې ټوټه په دغه ټیم ګزاره کړی وی نو د ځمکې د ګرموالي به دا غوښه پخ کړې وه. داسې سخته ګرمه وه، د ځمکې داسې بړاس کو چې که چا پې د غوښې ټوټه ورویشتې وې پخ کړې به وه. وی ما په داسې ګرمه ځمکه باندې خپیاب له روان وم او مور مې په اوږه اغستې وه. وی د الله حبیبه د مور حق به مې پوره کړی،
شپږ میله مې وړې ده په دې لار باندې. د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل وی آو ستا مور چې ستا په پیدایش کې کم تکلیف رسېدلی دی ستا مور ته په هغې کې به دې د یو ساعت حق پوره کړی مړه د یوې ګړۍ حق به دې چېرته پوره کړی په هغې کې به دې د یو سیکنډ حق پوره کړی چې شپږ میله د مور داسې په اوږه باندې وړه. نن د مور او د بچي حیا ختمه شوه. دا د اخرې زمانې نښه ده. دا ځان سره ولیکئ د اخرې زمانې نښه ده چې الکان به دوستان علي او پلاران به پرېږدي. معلومات نه نو کوئ خیر دی وګرځئ لږ د پلاران وتپوسئ چې دوست ورته وایي داسې کار به کوو. د دوست سره مشوره کوي او د پلار سره مشوره نه کوي. د دوست خبره مني او د پلار خبره نه مني. دا د اخرې زمانې نښه ده. بیا ماته وایي کاروبار مې سمې نه خوري. ته د پلار نه سرمایه پټی او د پلار سره پکې مشوره نه کوې ستا کاروبار به سمې وخوري. د دوست خبره او داسې دوست چې لیدی به هم نه خو په موبایل مې پرنټ دی او پلان کې دی او ډینګری دی لیدلی به یې نه او هغه پلار پې پرېږدي چې نبی علیه السلام فرمایي اوسط ابواب الجنه دا پلار د جنت دروازه نه ده دا پلار د جنت د مینځ دروازه ده د مینځ دروازه نه اوسط ابواب الجنه پلار د جنت د مینځ دروازه ده. دی پې هغه پلار پرېږدي چې هغه د جنت د مینځ دروازه ده. دوست په علي او دوست له به نن په پلار باندې ترجیح ورکړي. نن دوست اغسته شي او پلار پرېښوده شي رشته کټ کېږي. دا دوستانه ده دا دوستي دی الله ته نه ده قبول. که ته په بار ډېر ښه سړی یو 100 لکه پالور دي او 100 لکه فرینډ دي دومره خلق دی را سره په فیسبوک نه ګوره ځای به د ښه سړیتوب پیژنې. صحابي راغی نبی علیه السلام ته وایي من احق بحسن صحابتي زه ښه سلوک د چا نه شروع کړم ښه سلوک د چا نه شروع کړم. لومبې به لارې نه پخی لومبې به جنازګاونه نه پخی لومبې به دوستانو سره تعلق نه بحالی وی ښه سړیتوب د چا نه شروع وکړم وی امکا د مور نه شروع هغه وی ثم من بیا وی امکا د مور نه وی ثم من وی امکا د مور نه د مور نه د مور نه د مور نه څلورم ځل ورته وی اباکا د پلار نه. نو ښه سړیتوب چې دی د دې د شروع کېدو ځای چې دی هغه مور ده. لومبې شروع به یې د مور نه کوي. مور نه دی شروع نه ده کړې او په بار ښه سړی یې فلاحي تنظیم چلی او ډېر زبرګ سړی یې ښه کارونه کوي. نه لومبې ښه سړیتوب به شروع د مور نه کوي چې مور سره روابط برابر کړي بیا د پلار سره بیا د رشته دار سره نو بیا فرینډ لراشه بیا پال ور لراشه او بیا رستو پال ور پاله نو پال ور پالی او کور کې تینه مور خپی مور تینه خفی. نه دا د قیامت نښه ده او یوه د قیامت نښه بله دا ده ان تلد الامة ربتها چې وینځه به راولګي او خپله آقڼه به وزیږي. څه مطلب لور به د مور ځای ته وخیږي او مور به د لور ځای ته. وایي ګورئ خیر دی که نه کور ته لاړ شئ لږ اندازه والی نن لور د مور په ځای ناسته ده او مور د لور په ځای ناسته ده. نن چې مور لور ته خبره کوي نو ډېره په جزی لیږي ډېر په ګول او په مګول باندې لیږي ده په لور خبره چپه ونه لګي دا چل به وکم او دا چل به ورکه شه چې څه کوي نو وکه. مور د مور ده دا د قیامت نښه ده چې مور به د لور ځای ته خیږي او لور به د مور ځای ته راکوځي. د لور نه به مور جوړیږي. نن میندې په معاشره کې داسې ژوند تیری لکه لوڼه خلق په حکمرانی کوي اولاد په حکمرانی کوي بچی په حکم چلی په میندو باندې میندې ذلیله شولې. دا یاد ساتئ چې کم کور کې مور ذلیله شوله او مور رب ته لاسونه اوچت کړل او پلار رب ته لاسونه اوچت کړل دا اولاد به کامیاب نشي. دې کور کې د کامیابي به ونه یې چې پلار یې رب ته لاسونه اوچت کړل او مور یې رب ته نه کامیابي به ونه ویني. په دوربین کې به هم داسې کامیابي ونه ویني. نو ښه سړیتوب شروع به د چا نه کوي د مور نه کوي.
او په تاسو ټولو کې غوره سړی څوک دی تاسو ته پته شته نبی علیہ السلام صحابو ته وایي خیارکم پتاسو کې غوره هغه کس دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي د خپلې بیبي سره ښي موږ په بار ښیو خو کور تپوسه منه کور بور دی په بارسبرګ دی نه دا ښه سړیتوب الله ته نه دی قبول په دې مه خفه کېږئ نبی علیه السلام صحابو ته دقه شان وي په تاسو کې غوره هغه کس دی چې د خپل بیبي سره ښي او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه یم زه ستاسو د ټولو نه غوره یم دا درته ځکه وامه ډېر خلق دی په بار ډېر ښه دی خو کور کې تی ګورئ بیبیانې ډېرې تنګې دي بیبیانې ډېرې زوړندې کړي دي بیبي ته خوږه خبره نه کوي بیبي ته چرته سمه خبره نه کوي زه درته دا نه وایم زه وایم ګیر بشي ګیر دا بعضې سړی وایي زما نه به یې څوک تپوس وکړي خو ظلم ورسره کوي وایي زه ته یې زما نه تپوس وکړه که نه انا که هغه پلار ته الوی رور ته الوی نو دې ظلم ښه سیوا کوي یاد ساته دا ورځ لیکه وایي زما نه یې څوک تپوس نه شي کولی زه وامه دا څوک چې تپوس کوي د ده نه مه یریږه دا څوک چې د نه تپوس کوي د نه مه یریږه خو دا څوک چې بې خولې ناست یو تپوس یې څوک نه د ده نه ویریږه د ده تپوس په الله کوي او د دې تپوس په الله کې یریږه د دې نه موږ نه چې سړی پړق تمبی نو د هغه نه یریږو او چې رانه تپوس نشي کولی د هغه نه یریږه د ده تپوس په الله کوي کتابونه وګورئ چې تله ولګي که نه او حقونه تلل شي که نه ړومبې به د خاوند حق چې تلي وی به راوړی د بیبي سره یې ښه سلوک څومره ول وله دا تلې ته مخامخ الله اکبر د چا د بیبي سره 20 کاله تیر شوي او د چا 10 د چا سره 50 تیر د ټولو نه زیات ژوند د سړي د ښځې سره تیریږي نو چې تا سره 20 کاله تیر کړي وایي چې راوتلی وله د 20 کالو دا تعلق وله راوتلی وایي چې ربه 20 کاله کې ما سره یوه خوږه خبره نه ده کړې او دا زما خاوند او به یې وینئ ډېر شي حاجیان به پکې پورې پراته وي ډېر شي تبلیغیان به پکې پورې پراته وي ډېر شي مولیان به پکې هم ښویدلي دې کې به ټول ښویدلي پراته وي داسې په بار هر سړی ښه سړی دی دا ښه سړیتوب نه دی ښه سړیتوب دا دی چې ته ړومبې د خپلې بیبي سره ښه شي هله په بار به ښه کېږي یو صحابي راغی نبی علیہ السلام نه تپوس کوي وایي زما غلام دی نو دا غلام زما نافرمانی وکړي نو زه وله سزا ورکمه څه سزا ورکم مثال سپیړه ورکمه بدې ردې ورته ووامه نو دې نه به ما نه الله تپوس کوي دا خبره په غور اورئ غلام مې دی نافرمانی مې وکړي زه سزا ورکمه د دې به الله تپوس کوي نبی علیہ السلام ورته وی د غلام دا نافرمانی به دې م الله وتلي چې د څومره نافرمانی کړې ده او بیا به ستا دا سزا م وتلي نو کو سزا دې پې ډېره وختله نو ستا نه به بدله اخیستل شي او که د هغه نافرمانی ډېره وه او ستا سزا کمه وه نو بیا به د دې غلام نه تاله انتقام دا قار به دې الله تلي دا غلام چې نافرمانی وکړي ته ورته دا قار وکړي دا کنزل به دې الله تلي نو څه دې خیال دی چې تا بیبي وخلي دا بعضې ظالمان خو یې داسې ووایي چې د مخ ګونه وله بدل کړي دا د بیبي حق دی چې په مخ به یې نه وخي که د والو ضرورت راغی خو په مخ به یې نه وخي او دا یاد ساته چې بیبي دې ووخله او وینه وټکېدله یا اډوکې کریک شو د دې وخلو اجازت په شریعت کې نشته چې د کموالو اجازت شته غم دا نه دي ګورئ نو څه دې خیال دی چې وایي تلي درله چې بیبي له یې لاس مات کړی یوه غټه تله الله ولګوي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه داسې تله به ولګوي چې ځمکه او اسمان به په یو چابړي کې راځي وایي به وتلی وله بیبي له یې لاس مات کړی سترګه یې وله توره کړې وه جرم یې څه دا جرم یې مخامخ وتلی جرم یې دا و چې پنګولي کې تېنه مالګه سیوا شوې وه پنګولي کې مالګه په سالن کې سیوا شوله جرم یې دا و او سزا یې دا وه دا بې خولې بې زبانه چې دي د دې به الله یو ورځ تپوس کوي د دې ذمهوار را نه شو ګورئ مونږ خو هر سړی خپله پاپۍ اوچتو تا نه بخمه
ښځې ته وایي تا نه بخم چې ما نه بخلې رب دې نه بخي او دا ټیک ده خو چې دا دې نه بخي تا به رب وبخي. بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کیږي په جړا شوله علي رضی الله تعالی عنہ ته وایي ما معاف کړه خو علي رضی الله تعالی عنہ ته په جړا شوې ته ما معاف کړه. تا چېرته بیبي ته ویلي چې ما معاف کړه هغه تا ته د ورځې لس پیرې وي ما ګورې معاف کړه ما به بیا رب نه بخي. تا ورته ویلي چې ما معاف کړه ما به رب نه بخي ما معاف کړه نه. حدیث قدسی دیخوا رب العالمین وای خزی زما د عقد دلان دستاسو تابیداری شوی دا نکاح شوی ده نکاح نه شوی ته خزی ته په بره وګوره ته سترګې به درنه خلک وباسي دا نکاح وشي یو مزدوره ترې جوړه شي نو پیزار پالش کوي او کپړې اسري کوي او د کور چوکیداری کوي وی چا چې د دې سره زیاتې وکړو رب العالمین وایي د ښځې حساب به د خاوند نه زه په خپل عالم الله نه بس که دا سمیم وي چې الله له حساب ورکولی شي. دا بې زبانه خلق دی. اول ښه سړیتوب د مور نه شروع کوه او د خپلې بیبي نه شروع کوه. مور ته د مور په نظر ګوره او بیبي ته د بیبي په نظر ګوره. بیبي د بیبي په نظر ساته او مور د مور په نظر ساته. به هر صورت د صحابه کرامو تاریخ ټیم په ټیم ګورئ دې کې ډېرې فایدې صحابو مونږ ته ډېر ښکلی ژوند پرېښی دی. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. او بشیر جان صاحب راغلی دی دا د ده به زمونږ سره یوه مینه ځکه چې دی